بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم نحو 71 نمبر درس دی. د اسم غیر متمکن اخیری اتم قسم دی مرکب بنایی. دا مرکب بنایی څه ته وایي؟ مرکب بنایی داسې مرکب ته وایي. مرکب بنایی داسې مرکب ته وایي چې دوه اسمونو نه یو اسم جوړ کړی وي. دوه اسمونه وي، د هغې په منځ کې د دې دوو اسمونو په خپل منځ کې د جوړېدو دپاره چې دا دوه اسمونه یو بل سره تړلي وي، د هغه دوه اسمونو د یو بل سره تړلو دپاره یو حرف هم موجود وي، نو دی ته دا حرف لرې کړي، نو دا دواړو اسمونو نه یو اسم جوړ کړي. چې کله ته یو اسم جوړ کړي نو بیا دا یو اسم چې دی دا اسم غیر متمکن د دا اتم قسم دی دا مرکب بنایی. نو دغه مرکب بنایی معنی ده بنا معنی ده جوړ شوی، بنا معنی ده جوړ شوی چې د دوو اسمونو نه یو اسم جوړ شوی. نو هغه یو اسم بیا هغه مبني وي. اسم غیر متمکن مونږ د مبني قسمونه وایو چې اسم غیر متمکن مبني دي، نو دا مرکب بنایی چې دي دا مبني دي. مرکب بنایی داسې مرکب ته وایي چې دوه اسمونو نه یو اسم جوړ کړی وي او د دواړو اسمونو منځ کې چې د کم د دواړو اسمونو منځ کې چې کم د ربط د پاره حرف وي، هغه ربط یعنی دوه اسمونه یو بل سره جوړ کړي وي، هغه جوړېدو ته دوه اسمونه چې یو بل سره جوړوي نو هغې ته ربط وایي. نو د ربط د پاره کم حرف وي هغه حرف یې ته ختم کړی وي، حذف کړی. حذف معنی را ختم کړی وي، تی غورځول یې ختم کړی وي تی، نو هغه حرف یې ته حذف کړی وي یعنی ختم کړی وي. لکه 11 نه واخله تر 19 پورې چې کومې دا انسي دي که نه، دغه مرکب بنایی دي. دا د 11 نه تر د 19 پورې چې اصل کې احد و عشرون دا احدون یو اسم دی او عشرون بل اسم دی. د دې دواړو اسم په منځ کې دا یو واو دی، دا واو د دې دواړو اسمونه یو بل سره تړلي دي. د دې احدون معنی ده یو او د عشرون معنی ده لس. یو او لس، د دې واو معنی ده او، نو د دې معنی دا ده یو او لس، او د منځ دا واو چې دی دی ته ختم کو، ٹھیک شوه. نو دی نه څوک هم یولسو ته مونږ یو او لس نه وایو، بلکې مونږ ورته وایو یولس، او اردو کې وایي 1 اور 10. نو 11 ته څوک هم 1 او 10 نه وایي، 2 او 10 3 او 10 نه، بلکې هغې ته وایي 11 12 13 14 تر 19 پورې. دغه شان مونږ ورته په پښتو کې وایو یو او لس ورته مونږ نه وایو، یو او لس، 2 او لس، 3 او لس، داسې ورته مونږ نه وایو. دا اصل کې یو او لس دغه شانتې و. د دې نه دا 11 څنګه جوړ شو؟ د دې نه د منځ نه دا واو ختم کو، نو چې کله دا واو چې ختم نه شو بلکې دا پر عشره کې پټ شو، دا واو یې راواغستو پر عشره کې پټ شو، نو دې واو بیا څه تبدیلي راوسته؟ د ځان نه مخکې اسم لی چې د دې دا تنوین دی ختم کو، دې له زبر اخري دی، دال له زبر ورکو، او د عشرون د اخري را باندې چې 2 پیشونه و، د دې نه دا 2 پیشونه ختم کړو او د له زبر ورکو، او دا واو راغی په خپله په د عشرون کې پټ شو. نو دا 11 د نه بیا جوړ شو 11. ٹھیک شو جی، منځ والا واو یې ته ختم کو، نو 11 ته جوړ شو. لکه اوس دلته ګورئ ما پورا د 19 پورې ټولې انسي لیکلي دي. دې ته ګوره جي دا 11 چې دی دا په اصل کې احدون و عشرونو، دا واو یې ختم کو، د منځ والا واو دا واو یې ختم کو، نو دې واو ځان نه مخکې وروستو حرف کې تبدیلي دا راوسته چې دا د احدون نه دا تنوین ختم کو، دلې هم دا زبر ورکو، او د عشرون دا تنوین ختم کو، دلې هم دا زبر ورکو، نو دا 11 دا ټول یو اسم شو. د دې احده دا دال په منځ کې راغی، نو د دې وجې نه په ده باندې د حرکت نه بدلیږي، دنه یو اسم جوړ شو. او دا عشرون چې و ده کې دنه دا واو پټ شو، دا واو پکې متضمن مطلب دا چې دا واو په دې عشره کې پټ شو، نو دلته کې د 10 کې چې دا واو پټ شو، نو د واو هغه تنوین ختم کو، دلې زبر ورکو، نو دا اوس دا 11 یو اسم شو. ٹھیک شوه. 12 چې دی اصل کې دی 12 و عشرون، نو د واو چې دی د مخکې اسم نه د 12 نه دا نون ختم کو، او دا واو چې ختم شو، او د عشرون نه دا تنوین ختم کو، دلې زبر ورکو. دا 23 چې دی د 23 نه د تنوین ختم کو، دلې زبر ورکو، چې دا واو چې کله په د عشرون کې پټ شو، چې کله دا واو په د عشرون کې پټ شو، نو د ده نه هم دا تنوین ختم کو. داسې 4 دا یو اسم دی او عشرون بل اسم دی، نو دا واو هم ختم کو،
نو دی واو د مخکی اسم نم دا تنوین ختم کو روستی اسم نم دا تنوین ختم کو د مخکی اسم له زبر ورکو او د عشرون له زبر ورکو نو ګوره دا دوه اسمونه د نوز دا پورا یو اسم جوړ شو چې دا واو ته ختم شو نو دا دوانه اسمونه را یو شو او د دې نه دا تنوین ختم کو صرف زبرونه ورکړه دا خمسه یو اسم دی عشرون بل اسم دی د دې نه د میان نه چې دا واو ختم شو نو خمسه نیم دا تنوین ختم کو د عشرون نیم تنوین ختم کو نو دلته کې بیا د دې دوانو نه یو اسم جوړ شو او د دې دا دوانه پورا اوس یو اسم دی پوه شوې دا دوانه یو اسم دی د عشرون دا آخري تنوین دا ختم کو دلې زبر ورکو ٹھیک شو دا قشان دا ستتون و عشرون دا دوا اسمونه دي د دې د مینځ نه دا واو ختم شو نو د ستتون تنوین هم ختم کو د عشرون تنوین هم ختم کو نو دا دوانه پورا یو اسم شو او د دل 16 د 16 نه 16 جوړ شو سبعتون دا یو اسم دی عشرون بل اسم دی پمینس کې د دوانو اسمونو پمینس کې د جوړ د پاره دا واو دی ربط د پاره نو چې دا واو ته ختم شو د سبعتون نیم تنوین ختم کو د عشرون نیم تنوین ختم کو نو دا شو 17 نو دا پورا یو اسم جوړ شو دا 18 دا 8 دا یو اسم دی په د تنوین دی او دا واو چې ختم کو نو دا تنوین ختم کو د عشرون دا اخیری تنوین ختم کو نو دینه پورا یو اسم جوړ شو 18 19 دا 9 او لس پمینس کې دا واو راغې نو دا واو چې تم ختم کو د 19 نیم دا تنوین ختم کو 20 نیم تنوین ختم کو نو دا دوانه اوس یو اسم شو 19 نور لس اول دا 19 معنی 9 او لس 9 یو اسم شو او لس بل اسم شو د دې دوانو نه مونږ چې دا را یو ځای کړل دا واو ته ختم کو دا 19 نیم تنوین ختم کو 20 نیم تنوین ختم کو او دینه یو نوم جوړ کا 9 او لسو اوس نور لس یو اسم جوړ شو ٹھیک شو بیا د دې فائدہ وای چې فائدہ د مرکب بنایی سره د مرکب بنایی دوانه جزونه یعنی دا اولنې او رستنې دوانه جزونه همیشه مبنی وي او په دوانو باندې به همیشه فتحه وي وګوره 10 14 په د باندې زبر دی مبنی دی او 10 باندې زبر دی نو دا به د نور لس 11 نه واخله تر 19 پورې دی باندې به همیشه زبرونه راځي په د دوانه جزونو نه ګوره د 4 یو جز دی د 10 بل جز دی 5 یو جز 10 بل جز 6 یو جز 10 بل جز 7 یو جز 10 بل جز دا دوانه یو اسم ته اوس جوړ شوی دی خدا یو جزونه دي 8 یو جز او 10 بل جز 9 یو جز 10 بل جز نو ګوره دا دوانه جزونه به همیشه په دې باندې به فتحه وي فتحې سره به دا مبني وي فتحې سره به مبني وي د 11 نه والا 19 پورې دا به همیشه د فتحې سره مبني وي او دا 11 چې دی دا به ممیزي او د نه پس به یو بل اسم راځي هغه باندې به زبرونه هغه به تمیز وي 11 رجلا نو دا 11 ممیز شو دا رجلن تمیز شو 12 رجلا نو دا 12 ممیز شو او هغه رجلن تمیز شو 13 دا 13 ممیز شو رجلن ورله تمیز شو 14 دا ممیز شو او رجلن تمیز شو 15 دا 15 ممیز او هغې لپاره به چې کوم اسم راځي هغه ته به تمیز وي 16 ممیز او دله چې کوم اسم راځي هغه به حالت نصب کې وي 2 زبرونه یا یو زبر به پې وي هغه به بیا هغې ته به تمیز وایو بیا 17 دا 17 به ممیزي او د لپاره چې کوم اسم راځي حالت نصب کې به هغه ته به تمیز وایي 18 دا 18 ممیز وي د نه پس چې کوم اسم راځي هغه ته به تمیز وایي 19 دا به ممیز وي د نه پس چې کوم اسم راځي هغه به ممیز وي نو دا 11 به زه یو مثال درکم د سوره یوسف په آخره کې دي هغې په یو آیات کې دي یوسف علیه السلام خپل پلار ته وی ما 11 ستوري ولیده نو 11 نو ګوره دا 11 دا دوانه یو اسم دی دا ممیز شو ممیز او 11 کوكبا وګوره د دې 11 نه پس
وګوره دا اسم دی او دا حالت نصب کې دی دوه زبرونه دي پې نو ګوره دا 11 د 11 نه واله دا 19 پورې دی به ممیز جوړېږي دی نه پس چې کوم اسم وي هغه به حالت نصب کې وي هغه به تمیز جوړېږي نو دا ممیز او تمیز دا به بیا د جملې یو جز جوړېږي جمله کې دوه جزونه وي یو اول جز وي یو دویم جز وي په جمله اسمیه کې اول جز چې هغه مبتدا وي او دویم جز خبر وي او په جمله فعلیه کې اول جز فعلی دویم جز فاعلی نو په دواړو جملو کې به که جمله اسمیه جوړیږي نو هغې کې به یا مبتدا جوړیږي یا به خبر جوړیږي او که جمله فعلیه جوړیږي هغې کې به بیا فاعل جوړیږي یا به مفعول به جوړیږي څه به جوړیږي داسې نو فاعل هو مرفوع وي نو بیا به دی مفعول به وغیره جوړیږي نو دا زمونږ د اسم غیر متمکن هغه اته واړه قسمونه پوره شو اول قسم اسماء ضمایرو ضمیرونه چې څومره دي بیا 15 قسمونه او د هغې نه پس بیا اسماء اصواتو د هغې نه پس اسماء موصوله بیا اسماء اشاراتو اسماء افعال اسماء اصوات اسماء ظروف مرکب د اسماء ظروف شپږمو او اووم نمبرو اسماء کنایات او اتم نمبر مرکب بنایی نو د اسم غیر متمکن اته قسمونه پوره شو نو ګورئ مبني دقه دوه څیزونه دي یو خو مبني الاصل درې څیزونه دي ټول فعل ماضي چې دی دا مبني دي امر حاضر هم مبني دي او ټول حروف هم مبني دي او اسم غیر متمکن دا هم د دې مبنیو په شانتې دي مشابهت دی سره لري نو دی مبني دي اسم غیر متمکن هم مبني دي د دې درې چې کوم مبني الاصل دي دا درې فعل ماضي تمام امر حاضر معروف او تمام حروف دې ته مبني الاصل وای او دا اسم غیر متمکن چې دي دې ته غیر مبني الاصل وای یعنی دا مبني الاصل نه وي بلکې دا د مبني الاصل مشابه وي نو دا اته قسمونه دي د اسم غیر متمکن نو هغه اته قسمونه چې دی ما تاسو ته بیان کړه په دې کې اخرنی قسم هغه مرکب بنایی نو اوس دا مرکب دا اسم غیر متمکن قسمونه ختم شو د دې نه پس به انشاءالله مونږ بیا اسم منصوب وایو راتلونکي درس کې نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام